چې د قیامت په ورځ به دا برګه جنډه وي او زما عزتمندو د دې برګې جنډې د لاندې به نو شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب روان وي، د دې برګې جنډې د لاندې به مفتی عبدالله شاه صاحب روان وي، د دې برګې جنډې د لاندې به مولانا بجلیګر رحمه الله روان وي، د دې برګې جنډې د لاندې به مفتی زرولي خان رحمه الله روان وي، د دې برګې جنډې د لاندې به عبدالواحد قریشي صاحب روان وي، د دې برګې جنډې د لاندې به ډاکټر منظور منګل صاحب روان وي، د دې برګې جنډې د لاندې به زما عزتمندو 14 لکه علماء کرام. خو زه به تاسو ته کوم ځای پورې د دې علماو نومونه علم. نو دا ټول علما د چا پسې روان دي؟ چا پسې روان دي؟ نو تاسو له دې برګې جنډې پسې تلل ګناه ده؟ دې پسې به ځو انشاءالله د یهودو دا میشن به ناکامو انشاءالله. السلام علیکم ملګرو. مولانا صاحب یو اهم پوینټس دې په ماینډس کې راولمه چې دا نه پارلیمنت دی او نه د پی ډي ایم یو غټه جلسه ده او نه یو سیاسی پروګرام دی، بلکې دغه ته یوم آخرت یا یوم جزا دغه ورته ویلی کېږي. نو هلته کې داسې حساب نه وي جي، هلته چې تا څه کړي په دنیا کې نو جنډې منډې دی هلته بیا نه چلیږي ښه. او بله خبره دا ده چې 2% پاکستانیان خو تا بوتلل ډایرکټ جنت ته، ځکه چې هغه د دغې جنډې د لاندې ستاسو سره ستاسو په سیاسي نظر باندې تاسو سره اټیچ دي. خو دا راته ووایي چې زمونږ پی ټي آی د 98% پاکستانیان دوی به څه کوي؟ دوی دپاره یو ښکلی شان تجویز راکړه، ځکه چې که د دغې جنډې د لاندې ځي نو دا ته زه د اوس نه ویم چې ته به وایې چې دا به هم زه په اسانۍ سره بوځم چې د جنډې د لاندې، خو نه، د 98% پاکستانیان د دغې جنډې د لاندې جنت ته هم نه ځي. نو په دغې حوالې سره ته ووایه چې د 98% پاکستانیان به څه کوي، ځکه چې 2% پاکستانیان خو ستاسو چې کومه پارټي ده هغو ته بوتلل جنت ته، او دې نه علاوه تاسو چې کوم ګناهونه کړي که نه نو دې جزا او سزا به د هغې به څه حساب کتاب وي. نو دغه سوالونه جوابونه راته ضرور د کمنټ سیکشن کې منشن کوي چې تاسو سره به نور څه حساب نه کېږي دا کوم ګناهونه چې تاسو کړي، دا کوم پردي حقونه مو وهلي دي وغیره. په دغه حساب زه نه پوهېدم، ځکه مې دا پوینټس تاسو سره شیر کړو. ضرور را سره د خپلې رای اظهار وکړي چې څه مو خیال دی ښه، او که نه ما ته پته نشته دی.